دا د مرحوم په نیکۍ باندې دلالت کوي. الله پاک د مرحوم قبر انور د ډیرو انواراتو تجلیاتو نه ډکو فرمایي. حضرو دا مرحله چې کومه مرحوم باندې راله او په ډیرو خلکو راغلی ده او په ژوندو باندې برازي، د دغې مرحلې دپاره ډیرې تیاریانې خلک کوي، ډیرې لویې لویې تیاریانې خلک کوي. خو زه په آغاز کې صرف د یوې خبرې گزارش وکم د فایدې په نیت باندې چې سبا له به ما ورته که بچو لم دا درس ورکړی و چې بچو که غم دی خدا نخواسته او که خوشحالي ده په دې باندې خپل خدای پاک او نبی پاک یادوئ. که دا درسم چېرته خپلو بچو له ورکړی و او پس د مرګ نه موږ تاسو باندې داسې میلاد شریف انعقاد وشو، نو صرف دومره به وي چې د مرحوم په نامه باندې به یادیږو. خو بیا د ما او د ستا د قبر د زندګۍ نه بعد څه داسې بله مرحله موږ سره په لاس کې نشته چې خدای پاک باندې موږ ځان وبخو، خدای پاک ته موږ ځان ورنږدې کړو. به دا زموږ د ژوند هغه حصه ده چې مرحومان به په مرحوم باندې یادو. خو د ژوندو خلکو له هم داسې څه کول پکار دي چې که سبا له موږ څوک مرحوم بولي او موږ ته څوک د مړي نسبت کوي چې فلانکی و الله پاک دې وبخي، نو په دغې ژوند کې څه داسې کار کول پکار دی چې د هغې کار د وجې نه که ډېر د اوچتې مرتبې او د معیار والا نیک انسان نه، کم از کم داسې نیکیانې پکار دي چې نیکیانې دي ډېرې لګې خو لیکن د هغې اجر او بدله انسان ته ډېره عظیمه او ډېره بلنده ملاویږي. د هغې دپاره تاسو ته حاضرینو یو دوه نسخې بیانول غواړم. د قرآن کریم فرقان حمید د ګڼ شمېر آیاتونو په تناظر کې او د ډېرو ګڼ شمېرو احادیثو مبارکو په رڼا کې، خو زه به ساده ساده الفاظ ترېن راخلم او دا نسخه ځان سره په ژوند کې وساتئ او دغه دوو څیزونو باندې کم از کم څه ناڅه عمل وکئ. او دغې دوو څیزونو په ساده الفاظو کې که چېرې زه بیان وکړم هغه دا چې که نیک نه او د نیکۍ په معیار باندې دومره برابر هم نه، نو کم از کم دا کار وکړه چې که دومره معیاري نیک نه، دومره د معیار والا نیکوکارو نه، نو دوه کارونه وکړه. یو دا وکړه چې یا د نیکانو خلکو سره کښېنه، نیک نه خو د نیکو د خلکو په جولۍ کې د ناستې د وجې نه خدای پاک موږ غوندې ردي انسانان هم په ډېر څه باندې قبول و منظور کړي. یو نسخه دا ده چې یا نیک نه نو د نیکانو سره کښېنه، او دویم نمبر دا چې که چېرې د نیکانو خلکو سره هم ډېره د ناستې موقع نه میلاویږي او میلاویږي هم کله کله میلاویږي، نو دویم کار دا وکړه چې په نیک مجالسو کې کښېنه، په نیکو مجالسو کې کښېنه. او نیک مجلسونه کوم د میلاد شریف شو، علماء کرام په جماعتونو کې د قرآن کریم ترجمې کوي، درس و تدریس کیږي، د الله او د الله د رسول خبرې بیانېږي. نو به دغه دوه څیزونه ضرور وکړه. ډېر ادنا به وې، ډېر بیکاره به وې، ډېر ارزل به وې او ډېر د قبلېدو قابل به نه وې. خو پته نه چې دومره بیکاره انسان چرته د ولی په جولۍ کې کینی، چرته د ولی په دربار کې کینی، هغې ولی په خاطر باندې ډېر ادنا څیز رب العالمین ډېر په اعلی باندې قبول و منظور فرمایي او ډېر ادنا به وې. خو نیک مجلس کې چرته کینې، ترجمه کې کینې، درس حدیث کې کینې، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کې کینې، د 11ویں شریف په پروګرام کې کینې، چرته درس فقه کې کینې، ډېر بیکاره به وې. خو دا مجلس چونکې نیک دی، دا مجلس چونکې دا ناسته نیکه ده، نو ډېر کمتر انسان ډېر اعلی او بالا په دربار کې قبول و منظور شي. اسې یو مثال نه آغاز کول غواړم او ډېر په شوق باندې دا خبره واورئ، نو باقي څومره خبرې دي شاید چې د ستاسو زړه ته ډېرې زیاتې کوزې شي.
توجه به غواړم حاضرینو، یو ننبایي او روټۍ یې خرڅولې، روټۍ یې خرڅولې ننبایي، او دغې ننبایي کې یو خاصیت دا و چې د ورځو نه یوه ورځ وه او ننبایي له یو ابی راله. ابی ورته وی چې ننبایي ماله یو 10 روټۍ راکړه په دغې 10 روپو باندې. بس نه 1 روپۍ روټۍ وه، 10 روپو نوټ یې وله ورکو. ننبایي 10 واړه روپو باندې 10 روټۍ ورکړې او ابی روانه شوه او کور له لاړه. چې کور له لاړه زړه زړه کې ډېره خوشحاله وه. خوشحاله په څه وه؟ خوشحاله په دې وه چې دغې ابی جعلي نوټ وله راوړی و او دغې ننبایي ته دغې جعلي نوټ پته ولګېده یا ونه لګېده دې په ذهن کې، خو دې ته په جعلي نوټ باندې په جعلي لوټ باندې 10 ګرمې ګرمې تازه روټۍ ورته میلاو شوې. زنانه وایي چې دا ساده بابا م لاندې کو، به زه چې چېرته جعلي روپۍ دي او کور کې اوړه نشم لندولی، کور کې روټۍ نشم پخولی، د جعلي روپۍ به ورکوم وله هسې بابا په پوهېږي نه روټۍ دي راکوي، زه به جعلي نوټ ورکوم او ماله به تازه او ګرمې روټۍ راکوي. او بیا به زنانهو په خوله کې خبره هم نه ټینګېږي، چېرته په محفل کې هم ویلي دي، چېرته د تنور په غاړه باندې هم خبره کړې ده، ټولو ته یې ویلي دي چې کله ستړی کېږئ او کله هم ډېره تابیا نه وي روټو پخېدو ته، که جعلي نوټونه در سره وي فرانکي بازار کې هغه بابا د روټو والا هغه نوټونه نه پیژني، که صحیح نوټ وله ورکړې هم روټۍ درکوي، که جعلي نوټ وله ورکړې هم روټۍ درکوي. بس چېرته زنانو سره جعلي نوټونه موجود وو روټۍ شروع کړې، نوټونه به یې ورکولو ګرمې روټۍ به وړې. خو لیکن دغې زنانو ته دا پته نه وه چې د بابا صحیح نوټ هم پیژني او جعلي نوټ هم پیژني. خو بابا مزاج دا دی چې ماله که څوک جعلي نوټ راوړي هم روټۍ به ورکوم او که چېرې ماله صحیح نوټ څوک راوړي هم روټۍ به ورکوم. هغه مزاج دا و چې زه دا جعلي به زه د چا نه رد کوم نه، هسې هم جعلي دی زه به یې په صحیح باندې قبلوم. حاضرینو ټولو خلکو به څه کاله تېر شول، څه ورځې شپې تېرې شوې، دغه روټو والا چې کم ننبایي بابا دی نور عمر هم زیات شو. تهجدو په سبا کې راوچت دی او په دغې سبایي په دغې باریک وخت کې د سجدو توفیق به رب العالمین ورکولو او په سجدو کې به رب العالمین ته ژړا کوله، فریاد به یې کولو. یو ورځو نه ورځ وه او د شپو نه یوه شپه وه، د تهجدو په وخت کې په مصلی باندې ناست دی، رب العالمین ته عرض کوي ای زما مولا، ای زما کریم ربا، ما په ژوند کې چې څومره خلکو ماله جعلي نوټونه راوړي دي ما ټول قبول کړي دي، هغه ټول جعلي نوټونه یې راواغستل. دغې بابا چېرته دا کار نه کولو چې په نورو ځایونو کې دا جعلي نوټونه دم چلول، نه، جعلي نوټونه به جمع کول، ځان سره به برابرول، کې خودل به د په ملکیت کې بابا په ملکیت کې چې څومره جعلي نوټونه وو هغه یې هم راواغستل او د جانماز په یو سایډ باندې کېښودل، او چې څومره صحیح پیسې او نوټونه وو هغه یې ورسره په سیټ باندې کېښودل او ورسره یې کېناستو. توجه به غواړم حاضرینو، بنیادي خبره عرض کول غواړم او هغه دا بابا سبا په د تهجد په وخت کې خدای پاک سره سودا کوي. سبحان الله پوایه رب العالمین سره سودا کوي. ډېر باریک وخت دی، هغه وخت دی چې رب العالمین په دې تهجد په وخت کې اولنی اسمان ته د خپل شان مطابق راکوز شي او بندگانو ته آواز کوي چې څوک شته بخونکی، چې څوک ما نه بخښنه وغواړي، څوک شته بخښنه غوښتونکی چې ما نه بخښنه وغواړي، څوک شته رزق غوښتونکی چې زه ورله رزق ورکم. نبی پاک مبارک د دغې باریک وخت ډېر فضایل بیان کړي دي. ننبایي ناست دی او په دغې جانماز په یو طرف باندې د ژوند ټول جعلي نوټونه یې ښودي دي، په بل طرف باندې بعضې چې د په ملک کې کم صحیح نوټونه وو هغه یې ایښودي دي. رب العالمین سره په دغې سپینګیریوالي کې یو سودا ورسره کوي او سودا ورسره دا کوي چې زما کریم ربه تا ته پته ده چې زه په ټولو نوټونو باندې پوهېدم
چې دا جعلي نوټونه دي خو ما بیا هم قبول کړي دي او دغه صحیح نوټونه هم قبول کړي جعلي نوټونه ډیر دي صحیح نوټونه لږ دي ما دواړه نوټونه قبول کړي دي خو لیکن ما څوک رد کړي نه دي چا به جعلي نوټ راوړم ما به روټۍ ورکوله چا به صحیح نوټ راوړم ما به روټۍ ورکوله رب کریمه ای زما رب کریمه زه د ستا یو بنده یم زه یو ضعیف بنده یم ما ردیم قبول کړي ما صحیم قبول کړي ته خو احکم الحاکمین ته خو رب العالمین ته خو خالق کائنات ته خو رب ذوالجلال ته خو معبود د کائنات وې ته مسجود د کائنات وې ته ستار ذات ته غفار ذات رب العالمین ته زما معبود او مسجود رب العالمین زه یو ادنا بنده یم ما ردیم قبول کړي ما صحیم قبول کړي رب العالمین سوال درته کوم چې ما ژوند ټول ردی په ردی باندې تیر شوی دی خو چرته چرته ما به د ستا لږه لږه بندګیم کړي رب کریمه ما د ستا د بندګانو نه ردیم قبول کړي صحیم قبول کړي ته زما خالق ته زما معبود و مسجود ما نه رب کریمه ردی اعمالم رانه قبول کا صحیح اعمالم رانه قبول کا او په دغه دوران کې دغه بابا د سترګو نه اوښ کې را بهیږي په سترګو کې د اوښکو باران را روان دی په ګیره باندې باران د اوښکو را روان دی ژاړي رب العالمین سره سودا کوي رب کریمه تم کریمې زه د لږ غوندې کریم پیدا کړی یم ما هر څه قبول کړل ما د چا نه جعلي ته کتلي دي نه مې چا ردي ته کتلي نه مې د چا صحیح نوټ ته کتلي رب کریم ته زما رب کریمې ما صحیح اعمالم قبول کې زما ردی اعمالم قبول کې بس چې دغه سودا روانه وه د دغې بنده او د خپل خالق په منځ کې چې کم مناجات روانو کومه سودا روانه وه بس په دغې دعاګانو کې او د دغې ژړاګانو په دغې لهر کې او د بابا په دغې ژړاګانو په سسکیانو کې د خپلې کمرې د ګوټ نه ورته اواز را بهر شو ورته ویې فرمایل چې ای زما بنده حاطفي اواز ورته وشو چې ای زما بنده ما د ستا سودا خوښه شوه زما تا صحیم قبول کړل د ستا ردیم قبول کړل ځکه علماء کرام فرمایي چې دا ټول بندگان دا ردی بندگان دي زمونږ ټول ردی بندگان یو مونږ که چېرې ګریوان کې سوچ وکړو غیبت زمونږ نه چېرته نه دی پاتې شوی حسد زمونږ نه چېرته نه دی پاتې شوی مونږ د بل چا په تهمت لګولو کې چېرته کمزوري نه ده ښکاره کړې چې چېرته ګناهونه دي هغه د مونږ په جولۍ کې پراته دي خو که چېرې مونږ ستاسو دغه ردي بندگان دغه کمزوري بندگان په ګناهونو باندې لت پت بندگان که چېرې د خدای پاک په جناب کې مونږ ردي په صحیح باندې قبلېدلو اقدام اوچتول غواړو نو قرآن او حدیث مبارکو مونږ ته دا لارې ښودلې دي یا د نیکانو سره کښېنه د نیک په خاطر باندې به ردیم قبول شي یا په نیک مجلس کې کښېنه نیکانو مجلس په خاطر باندې به صحیم قبول شي ردیم قبول شي غرض مده حاضرینو چې دا زمونږ هغه ژوند دی څوک پرفیکټ نه دي 100% څوک صحیح نه دي خو که چېرې مونږ بیا هم د رب لا یزال خالق کائنات په جناب کې ځان قریب کول غواړو سره د دې نه چې هزارها ګناهونه دي هزارها برایان دي هزارها عیبونه دي زمونږ په اعمالو کې زمونږ په ذات کې هزارها اعمال بیکار اعمال دي که بیا هم قبلېدل غواړو د الله په جناب کې ځان مقبول کول غواړو یا د نیکانو مجلس کې کښېنه یا په نیک مجلس کې کښېنه دا به زمونږ ستاسو دپاره باعث د نجات وګرځېږي او هسې یو خبره منځ کې رایاده شوه یو ورځ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شهباز لامکانی حضرت سیدنا و مرشدنا عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی له یو کس رالو عرض کوي ورته قربان عبدالقادر جیلانی قربان یو سوال یو گزارش ته راغلی یم او گزارش مې دا دی چې زما والد سے بیګا ما خوب کې ولیدو ما والد سے وفات شوی دی ما خوب کې ولیدو ما ته یې ویل چې بچی لاړ شه او عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه ما دپاره د دعا طلب وکړه چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه
ما د پاره د خدای پاک نه د بخنې دعا وغواړي چې زه په گرفتار یم په عذاب کې ګیر یم لاړ شه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته گزارش وکړه چې ستا والد صاحب دپاره یعنې ما دپاره د بخنې دعا وغواړي. قربان زه راغلی یم، تېره ورځ مو والد صاحب وفات دی، پلار مو خوب کې ولیدو قبر عذاب کې مبتلا دی، الله پاک په عذاب کې رانیولی، پته نه چې کومه ګناه به یې کړې وه، پته نه چې د کم عیب د صادر لاندې به دته عذاب میلاویږي. غرض دا چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک ورته څه سوالات ترېنه وکړل. دا سوالات د اورېدو قابل دي او بیا د جواب هم د اورېدو قابل دی. غوث اعظم رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي جناب والا د ستاسو والد صاحب بخنې دپاره دعا غواړي، زه به رب العالمین نه د بخنې دعا وکړم، خو کم از کم ما سره یې څه واسطه پاتې شوې ده، ما سره د هغه څه تعلق و. ورته ویې فرمایي چې جناب ستا والد صاحب زما خلیفاګانو کې څوک خلیفه و؟ ورته فرمایي چې نه د ما والد صاحب د ستاسو خلیفه نه و. بیا ورته فرمایي چې زما مریدانو کې و؟ قربان نه ستاسو مرید هم نه و. بیا ورته فرمایي چې ما پسې چېرته 15 وخته جمع کړي دي؟ فرمایي چې تا پسې جمع هم نه دي کړي. فرمایي چې تاسو والد صاحب ما پسې چېرته د جمعې مونځ کړی؟ ورته ویې فرمایي چې قربان ما ته چې څومره یاد شي تا پسې چېرته جمعې مونځ هم نه کړی. غوث اعظم رضی الله تعالی ورته فرمایي چې ما مدرسې له د ما دربار له چېرته راغلی و؟ ورته ویې فرمایي دربار نه هم نه راغلی. ورته ویې فرمایي چې د ما د دربار سره چېرته مخې ته تیر شوی و؟ ورته ویې فرمایي چې آو قربان یو ورځ زه د خپل والد صاحب سره وم او د ستا د دربار مخې ته د ستا د دربار د دروازې مخې ته مونږ تېرېدو، ما ته خپل والد صاحب وفرمایل چې دا د لوی صاحب او د لوی ولی دربار دی، د لوی صاحب د مدرسه ده، د ستاسو د دربار مخې ته مونږ روانو او د ستاسو تعریفات بیانول او په دې باندې ګواهي ورکوم چې د ستاسو د دربار گیٹ او دروازې مخې ته په ژوند کې یو ځلې تیر دی. غوث اعظم رضی الله تعالی عنه مبارک لاسونه اوچت کړل او رب العالمین په جناب کې سوال وکړو چې ای رب کریمه د ستا هغه بنده چې د دغه والد صاحب دی په عذاب قبر کې مبتلا دی، رب کریمه ما سره خو کامل نسبت نو، نه زما خلیفه و نه زما مرید و نه زه ما پسې 15 وخته منځونه کړي نه ما پسې جمع کړي، خو ای رب کریمه د ما دربار مخې ته یو ورځ تیر شوی دی، دغې لږ نسبت په خاطر باندې د دغې صاحب والد صاحب ته مغفرت ور نصیب کا. غوث اعظم رضی الله تعالی عنهم د دغې ځوان والد صاحب ته د بخنې دعا وکړه. دغه زوی وایي چې شپې ملا خوب لیدو پلار م عذاب کې گرفتارو چې سبا شپې له م خوب کې ولیدو پلار م د جنت د باغیچو نه باغیچه کې ګرځي او راته ویې فرمایي چې ای بچې ما له خدای پاک بخنه را نصیب کړه په دعا د غوث پاک رحمت الله علیه باندې. انسان ډیر بیکاره شي په 2 څیزونو باندې دی ډیر قیمتي ګرځېږي، په 2 څیزونو باندې دغه انسان ته ډیر خیر او عظمت او برکت ملاویږي. یو نیکانو خلکو سره ناسته او یا په نیکو مجالسو کې ناسته ډیر ادنا څیز هم د دغې نسبت په بنیاد باندې ډیر اعلی مرتبې ته ورسیږي. او ځکه به چا توجه واړم چا بایزید بستامي رحمت الله علیه ته وفرمایل عرض یې ورته وکړو چې قربان بایزید بستامي صاحب د ځان له د ولایت یو مینار دی، ځان له د هغوی مبارکو یو لویه مرتبه او مقام دی، د هغې طرف ته نظم. خو صرف دومره وایم چا ورته وي چې قربان زه خو ډېر کمزوری بیکاره یم، زه به د خدای پاک د رحمتونو د برکتونو قابل کله جوړ شم؟ حضرت سیدنا بایزید بستامي رحمت الله علیه یو جواب ورکو او هغې جواب په تناظر کې زما د پیغام الفاظ نور هم واضح کیږي. خو هغه دا بایزید بستامي سے ورته فرمایي چې که چېرې د خدای پاک په جناب کې مقبول کېدل غواړې منظور کېدل غواړې د خدای پاک په جناب کې د رحمتونو ځان قابلول غواړې نو یو کار وکړه. څه کار وکړه؟ بایزید بستامي سے ورته فرمایي چې په ډیلی بیس باندې روزانه رب العالمین خالق کائنات هر یو ولی
دا جمله واورئ. خدای پاک ہر یو اللہ ولی دوست تا. بیزید بستامی سے فرمائی کہ خدای پاک روزانہ ہر ولی زڑتا او یا زل در رحمت پا نظر باندی گوری. 70 بار رب العزال دا ولی اللہ پا زڑب باندی در رحمتونو باران را ورئی. ورطوی فرمائے چھے اے صاحبہ دا رحمتونو قابل نہیں، دا برکاتو قابل نہیں، دا جناب الہی کے دا مقبولیت قابل نہیں، نو کم از کم دومره یو کار کولی شي چې ته ځان د الله ولی په زړه کې ځان له ناسته جوړه کا، ځان له ځای جوړ کا. او جوړېدلو طریقه به دا وي چې ته د الله ولی دربار ته به بار بار ځې او راځې، بار بار ځې او راځې. آخر به داسې وشي چې د ستا تصویر به د الله ولی په زړه کې کینی، د ستا ځای به پیدا شي د الله ولی په زړه کې، او د الله ولی په زړه باندې 70 بار رحمتونه راوریږي. نو ته به د رحمتونو قابل نه وې، خو د الله ولی په زړه کې چې کله ستا ناسته نصیب شوه رحمتونه په هغه باندې راوریږي، د هغه په خاطر باندې او په تا باندې راوریږي. بس غرض دا حاضرینو بس دغه دوه کارونه نه دي پرېښودل پکار. او انشاءالله دا کومو دو خبرو باندې ما گزارش وکړو چې تاسو په مینس کې او د دغې جوماتونو زینت او ښکلا د اهل سنت والجماعت علماء کرام وي او دغه صاحبان مبارکان ستاسو سرپرستی کوي. دغه دواړې خبرې به انشاءالله په تاسو کې نصیب کیږي. جماعت کې به درته درس کوي او د صاحبانو مبارکانو په قدمونو کې به تاسو له ناستې کوشش کوي. انشاءالله دغه دواړه څیزونه به د ستاسو لپاره باعث ته خیر او برکت وي. خبرې ډېرې زیاتې، خو زه وایم چې د مړي په چهلم کې، څلوېښتۍ کې یا د مړي په درېیمه کې انسان چې ناست وي یا صدقه خوري یا خیرات خوري یا داسې محفل وي، کم از کم دا سوچ ضرور پکار دی چې دا ورځ چې چا باندې چهلم روان دی کیږي، دا چهلم به زمام د یو ورځ کیږي، خو هغې چهلم نه وړاندې چې د کم قبر مراحل دي، د آخرت مراحل دي، د دې د پاس کېدو دپاره څه کول پکار دي. او د هغې دپاره علماو دا دوه نسخې بیان کړي دي. خبرې په دې باندې ډېرې زیاتې، خو صرف دومره به ضرور زه د خپلو خبرو په دې ضمن کې ذکر کم چې دا کمې خبرې مونږ او ستاسو بیان وکړو، مونږ او ستاسو یې واورو، صدقات ایصال ثواب وشي. یاد ساتئ زمونږ ستاسو د مشرانو دا طریقه پاتې ده او مشرانو ته د الله د کتاب او د نبی پاک د احادیثو نه دا معلومه کړې ده چې دا څومره د ژوندو خلکو اجر او ثواب چې دی دا په دعا کې وویلی شي چې رب کریمه نفل ما وکړل، رب کریمه ذکر ما وکو، رب کریمه صدقه ما وکا، او دغه صدقې ثواب ما پلار ته بخلی، ما مور ته بخلی، دغه ثوابونه ما خپل اهل اقرباو ته بخلی، ما حقدارانو ته بخلی، ما استاد خپل مرشد پاک ته بخلی. یاد ساتئ د خدای پاک کرم نوازی دا ده چې دغه عبادت پوره اجر او ثواب تعلم درکي او د ستا د دغه دعا په خاطر باندې پوره اجر او ثواب هغې مړو ته میلاو شي. میلاد شریف کې ما ته د بیان کولو څومره اجر دی، تاسو ته د اورېدو څومره اجر دی، مرحوم اولاد چې دغه میلاد شریف انعقاد وکړو هغوی ته څومره اجر دی، دا ټول مونږ ته میلاو شو. خو دا ټول ثوابونه مونږ مرحوم پسې بخلي، ټولو ثوابونه مونږ ټولو ته میلاو شول، ثوابونه یې پوره مرحوم ته ورسیږي. نه د ما او د ستا په نفلو کې کمی راشي او نه د مرحوم په ثوابونو کې کمی راشي. او ځکه علماء کرام مولانا زکریا صاحب اوجز المسالک کتاب کې چې شرح موت امام مالک مشهور کتاب دی، هغه یو خبره لیکلې ده او هغه دا امام حماد مکی رحمه الله تعالی فرمای چې زه د مکې معظمې د اصحابه کرامو مشهوره مقبره مبارکه
جنت المعلا کې د ماخوستن د جمع نه بعد زه داسې روان وم او د دغې اصحابه کرامو د تابعینو د قبرونو سلام او دعا دپاره لاړم. هلته ما ناسته لږه اوږده شوه او په هغې دوران کې ما باندې داسې پرکلي خوب شاندې رالو چې خوب رالو زه څه وینم خوب کې چې دا ټول د مقبرې صاحبان راوچت شوي دي او یو محشر غوندې میدان لګېدلی او دا قبرونو صاحبان روان دي او مخامخ یو ډېر غټ ډېر د لویو پړکینو رنګیدارو رنګیزو د ملغلرو یو غټ ډېر لګېدلی چې دا مړي ځي او دغه ډېر نه لمنې راډکوي او خپلو قبرونو ته روان دي. چې ما یو صاحب ته عرض وکړ چې جناب قیامت شو ولې؟ راته ویې فرمایه چې نه قیامت نه دی چې دا مړي ولې راوچت دي. دا مخامخ چې کم ډېر د ملغلرو رګېدلی دا اجرونه او ثوابونه دي. دا د څه اجرونه دي؟ توجه غواړم حاضرینو. ورته ویې فرمایه چې ای حماد صاحب دا مخامخ د رنګینو د رنګیزو ملغلرو ډېر چې وینې دا اجرونه او ثوابونه دي. او اجرونه او ثوابونه د چا دي؟ ورته فرمایي چې په دغې قبرستان جنت المعلا شریف باندې یو صاحب تیرېدو یو کال مخکې تیرېدو هغه 3 ځلې صورت اخلاص ویلو او 3 ځلې صورت اخلاص ویلو نه بعد دعا وکړه چې رب کریمه د ستا دغه حکمي قرآن کریم تلاوت او دغه 3 ځلې قل هو الله احد شریف تلاوت دا په خپل جناب کې قبول کې او د دغو ثوابونه ما دا ټولو قبرستان مردگانو پسې بخلي دي. دا مړی ورته په خوب کې وایي چې یو کال وړاندې 3 ځلې صورت اخلاص ثوابونه دغې مړي دغې صاحب مونږ ته رالیږلي دي. دا ټول مړي دا مخامخ ډېر لذي او دا ډېر چې دی د هغه 3 ځلې صورت اخلاص اجرونه او ثوابونه دي. یو کال وشو چې ثوابونه یې مونږ قبرونو ته راوړو تر یو کال نه بعد پورې هم ختم شوي نه دي. فرمایي چې دا هغه اجرونه او ثوابونه دي. پته نه چې دغې مرحوم به د خپلو دغې بچو نه څومره خوشحاله وي. چا تلاوت وکړو، چا درود شریف ویلو، چا ذکر اذکار وکړو، قال الله قال رسول بیان شو. که چېرې زموږ دغه ناقص اعمال خدای پاک قبول و منظور کړي او دغې مړي ته په قبر کې ورورسوي، یاد ساتئ دا والدین حقداران په دغې ثوابونو په اجرونو باندې حد درجې خوشحالیږي. او که چېرې تیر په تیره باندې شاید چې دا حدیث او دغه روایت ما مخکې هم چېرته دلته ویلی و خو بیا هم د نفع او د برکت دپاره عرض کول غواړم. امام ملا علی قاري علیه رحمه مشکات شریف شرحه مرقات کې یو حدیث پاک نقل کوي او د هغې حدیث پاک څه پس منظر دی او هغه دا ملا علی قاري رحمت الله علیه فرمایي چې د اولیاء کرامو امام شیخ اکبر حضرت سیدنا محین الدین ابن عربی رحمت الله علیه په یو دعوت کې چرته ناستو او په دغې دعوت کې درستخان کې مخامخ شیخ ابن عربی رحمت الله علیه ته یو ځوانم ناست دی چې هغه ځوان خوراکم کوي او ژړام کوي. چې ما ځوان ته ویل چې صاحبه دا دعوت دی لکه څنګه علما او نیکانو خلکو عوام دعوت کوي دارنګې چا دعوت کړی ټول علما او مشایخ د زمانې پکې راغلي وو. ابن عربي صاحب دغې ځوان ته وایي چې ځوانه دعوت دی ناس پروټی او ژړا او فریاد وجې پوښتنه کولی شم او ورته فرمایي چې جی صاحب ژړا او فریاد مې ځکه ده چې خدای پاک ماله یو طاقت راکړی چې هغې طاقت ته کشف القبور وایي. کشف القبور مقصد دا چې بعضې اولیاء کرامو ته خدای پاک د سترګو طاقت دا ورکړي چې دننه په قبر کې څه کېږي الله ولی ته پته لګېږي چې قبر کې ښه روان دي او که بد روان دي. یو کشف القبور دی، یو کشف الصدور دی، یو د سینو حال خلکو ته معلومیږي. اولیاء کرامو ته بعضې ته د قبرونو معلومیږي، بعضو ته د دواړو معلومیږي، بعض ته د آیندې زمانې ډېرو حالاتو معلومات رب العالمین د کشف په برکت ورکوي. ورته فرمایي دغه ځوان چې زه د کشف القبور خاوند یم. خدای پاک ما ته بعضې مړو حالات ما ته ښکاره کوي چې کله زه د خپل والدې صاحبې قبر له لاړم
نو ما د والدې صاحب قبر داسې حال کې ولیدو چې د ما د والدې په قبر کې عذاب قبر روانو. الله پاک د موږ ټول ته وساتي. قبر عذاب روانو چې ډېر خفه شوم، سوال و زاری مه وکړه، ژړاګانې فریاد مو کو، هغه حال همغه شان دی روان دی. خو ژاړم دې دپاره چې مور مې په قبر عذاب کې مبتلا ده. شیخ ابن عربي رحمت الله علیه فرمایي چې ما په زړه زړه کې ویل دغې روټۍ د پاسه چې ای رب کریمه، ای رب کریمه، ما چې کم 80,000 ځلې کلمه طیبه ویلې ده، 70,000 بار ما لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ویلې دی. رب کریمه هغه کلمه طیبې 80,000 ځلې دا ختم که ستا په دربار کې قبول وي، ما د دغې ځوان مور ته د قبر د ایصال ثواب دپاره بخلی دی چې د قبر عذاب ورته معاف شي. چې لا روټۍ مونږ خوړله او دغه صاحب دغه ځوان ژړا کوله چې کله ثوابونه مو وبخل، روټۍ لا ختمه شوې نه وه چې دا ځوان چې دا په خندا باندې شو. ما ورته وی چې ځوانه لا دې ژړلو لا خاندې. ورته وی فرمایه چې خدای پاک ما ته الهام فرمایلو چې د ستا د مور قبر عذاب دا د جنتونو د رحمتونو باندې بدل شو. او وی فرمایل چې ما ته دا کشف وشو چې د ستا د والدې صاحبې پسې چا ثوابونه را وبخل او هغې ثوابونو په خاطر باندې ورته د قبر عذاب معاف شو. ابن عربي رحمت الله علیه ځوان ته فرمایي چې صاحبه هغه ثوابونه ورته ما وبخل چې 70,000 بار کلمه طیبه ما ویلې وه، د ستا مور پسې مې وبخله. او ورته ویې فرمایل چې ما نبي پاک مبارک حدیث مبارک لیدلی دی، او هغه دا چې نبي پاک فرمایي چې د کم مړي پسې 80,000 ځلې 70,000 بار کلمې طیبې ختم شو، که چېرې هر څومره مړی ګناهګار وي او د کلمې طیبې ختم پسې وشو، د کلمې طیبې په خاطر باندې دغې مړي ته رب العالمین عذاب نه نجات ور نصیب کوي. ورته ویې فرمایل چې ما دا کلمې طیبې ختم د ستا د والدې صاحبې پسې وبخلو او یو جمله یې ورته وویله، او هغه دا چې ای صاحبه د ستا د کشف نه راته دا معلومه شوه چې دا حدیث شریف صحیح حدیث دی چې نبی پاک فرمایي چا 80,000 ځلې کلمه مړي پسې وبخله عذاب ورته معاف کیږي. د ستا د کشف نه پته ولګېده چې ما وبخله او د ستا مور ته عذاب نه نجات ملا شو، پته لګي دا صحیح حدیث دی. او حدیث نه راته دا پته ولګېده چې نیکانو بندگان ته کشف القبور هم کیږي. کشف القبور نه راته حدیث ثابت شو، حدیث نه راته کشف القبور ثابت شو. نبی پاک مبارک فرمان علی شان دی چې کم مړي پسې 80,000 ځلې کلمې طیبې ختم شي او دا هر څومره په قبر عذاب کې مبتلا وي چې دا کلمه طیبه خدای پاک قبوله کړي، هر څومره لوی ګناهګار مړی وي رب العالمین ورته د قبر د عذاب نه نجات ور نصیب کوي. دا زموږ ستاسو دپاره پیغام دی په دې کې چې د ما او د ستا نیک اعمال مړو ته پوره ثواب رسولی شي. او زه هر کله دا حدیث مبارک چې چرته ووایم نو دا جمله ضرور وایم، مونږ دپاره مور او پلار ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي. د چا مور او پلار مړه دي هغوی له 80,000 ځلې کلمه ضرور وایي، چې ورځې 2,000 ځلې وایي کلمه طیبه 2,000 ځلې، نو کم از کم 20 منټ یا 25 منټ زیات نه زیات نیمه ګنټه به په 2,000 باندې ولګي. نو 15 ورځو کې دننه د مور او پلار پسې دا ختم کولی شي او ځانم در نه چرته هیر نشي، ځان د پاره هم ختم وکړئ. دا مرحلې مونږ ته هم پاتې دي او د مور او د پلار دپاره د خپل مرشد پاک دپاره او د خپلو حقدارانو دپاره هم دا ختم چې دا ضرور وکړئ. نو غرض مه دا حاضرینو دنیا کې ګټه په نیکو مجالسو کې پرته ده، نیکانو خلکو سره ناستو کې پرته ده، او دغه اجرونه او ثوابونه که چېرې مونږه مړو ته بخل غواړو پوره ثوابونه د ژوندو ته هم په اعمالو باندې میلاو شي او مړو ته هم پوره ثوابونه میلاو شي. خبرې ډېرې زندګي او قسمت وي، بار به راځو. او د حضرت علامه وسیع الله قادري صاحب دا شفقتونه مونږ په سر باندې پراته وي، بار به راځو. الله پاک د مونږ ستاسو دا لیدل اورېدل ویل په خپل لوی جناب کې
قبول و منظور فرمای او مرحوم ته د رب العالمین پورا پورا ثوابونه ور ورسول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تاسو شوق باندې درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیه یا رب العالمین خالق کائنات د مرحوم دا ولنې ورځ نه واهلا تنن ورځ پورې داغه په څومره صدقات شوي خیراتونه شوي اجرونه او د ثوابونو نیک نیک اعمال شوي اول په خپل جناب کې قبول و منظور فرمای به مرحوم ته پوره پوره ثوابونه ور ورسول کی او زموږ استاد د دغه ناشته چې موږ استاد څوک وفاتی صاحب مبارک رحمت الله علیه زموږ د سلسله صاحبان زموږ استادان زموږ شهدای کرام زموږ والدینو کې څوک وفات وي زموږ والده صاحب رب کریمه هغوی ته پوره پوره ثوابونه ور ورسولی کې رب کریمه موږ په ناستو خلکو کې د چا څه قسمه شرعي مقاصد دي که څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کې که څوک بېروزګاري حلال روزګار وله ورکې څوک بېکوره دي کورونه وله ورکې د چا کور نه دی آباد په ښایسته صالحې بیبي سره یې کورونه آباد کې د چا کورونه آباد دي رب کریمه په اتفاق باندې آباد وساتې رب کریمه زموږ کورونه زموږ جوماتونه زموږ ظاهر و باطن و زموږ زړونه الله او د الله په یاد باندې همیشه د پاره تر او تازه وساتې رب کریمه په حاضر جمع کې د چا څه قسمه شرعي مقاصد وي چا اولاد نه وي صالح اولاد وله ورکې چا نه نارینه اولاد نه نارینه اولاد وله ورکې د چا هر قسمه نیمګړي دي ټولو نیمګړي پوره کې رب کریمه موږ ډېر محتاج یو او موږ حد درجه بیکار یو رب کریمه د نیکانو پاکانو په خاطر باندې موږ دا ګناهګار او دغه بیکار او ردي بندگان په ډېر اعلی مقام باندې مقبول و قبول فرمایا رب کریمه زموږ څومره حقداران دي د حقدارانو د حق ادا کولو توفیق زموږ نصیب کړي رب کریمه بیماران ته دعا چې رب کریمه ډېرې غټې غټې بیماریانې دي څوک په شوګر کې دي العیاذ بالله څوک په کینسر کې دي څوک په ایډز کې دي څوک په کرونا بیماری کې دي څوک وړې بیماری دي څوک د زړه بیماری دي څوک د ګردو بیماری دي رب کریمه هره بیماری د ستا طرف نه ده خو د هغې ګناه او د هغې کمزوري په مونږ کې موجوده رب کریمه هر څه د ستا طرف نه دي ټولو مریضان له صحت کامله عاجله ور نصیب فرمای څوک په کورونو کې د هغوی لم صحت ورکې څوک په هسپتالونو کې د هغوی لم صحت ورکې دعا ورته چې رب کریمه زړه صبرونه وله ورکې د په دغې صبر باندې عظیم اجر وله ورکې نورو حادثاتو نه وساتې زمونږ دا ماشومان ګلونه بچي اولاد رب کریمه د نبی پاک مبارک د دین غازیان وګرځولی کې نبی پاک مبارک د دین محافظین خادمین وګرځولی کې رب کریمه دغه دعا هم زمونږ قبوله کې تېرې شوې دعاګانې هم زمونږ قبولې کې راتلونکې دعاګانې هم زمونږ قبولې کې حسین مبارک رحمت الله علیه یو دعا چې زه هر چېرته کوم رب کریمه د ایمان زوال نه مو ساتې د ایمان زوال نه مو ساتې رب کریمه د ایمان زوال نه مو ساتې رب کریمه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي رب کریمه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین